السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ده تمام ملګري به خیر خیر سي. الله پاک تاسو په خپل ځوان کې ساتي. د حضور صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک ده: من كذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. معنی دا ده چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې جان بوجھ کر په ما باندې دروغ جوړ کړ نو هغه د ځان د ناس دې د جهنم نه برابر کی. دی حدیث شریف کې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دا فرمایل دي چې یو خبره مانی کړي داغي نسبت په ماته نه کوي. نن سبا زموږ اکثر ملګري هغه فیسبوک او سوشل میډیا د نور کوم پلیټ فارم دي، واتس اپ او فیسبوک او نور څه انستګرام او د استعمالي یا چې کوم میسجونه دي په دې کې نو بعض کسان هغه یو حدیث لیکلي یا یو خبرې لیکلي او دیو چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ده او دا دغه جوړول لپاره د یقین جوړول لپاره په کې دا مو لیکي چې دا پلانکی حدیث او پلانکی نمبر حدیث ده. لیکن چې کله دا غي تحقیق کولای شي نو هغه کتاب موجود دی او کا کتاب موجود دی په کې پتا نمبر باندې سن او حدیث نو دقه نو بدی کې بعض کسان دي چې هغه لکه غیر مسلم يهوديان هغه دا کوشش کوي چې هغه زمون په دین کې تحریف کوي. زمونږ په قران کې په حدیث کې هغه تحریف کوي، په الفاظو کې تحریف نشي کولای. قرآن خدای په معنا کې جنن دا تحریف کوي. کله کله موږ یو حدیث را خبر راولي کې د ځانې جوړ کړی او یا د قرآن مجید ترجمه لیکلي خو پای کې د ځان څخه خبرې نه نوازلي، یا د حدیث ترجمه لیکلي او پای کې د ځان څخه خبرې نه نوازلي. نو دا خبره پیغمبر اسلام نه کړو، موږ غیرت نسبت کوو. نو موږ مسلمانان الحمدلله خاص کر پښتانه بیا دینداري او دوی په دې باندې خې خبرې خوخي او دوی دا غوړ جرمه خې خبرې نور خلکو ته ورسوله. نو الدګي هغه يهوديان او غیر مسلمان او یو حدیث کې د ځان خپل خبره جوړ کړي، په حدیث کې نه باسي یا د قران مجید په آیت په ترجمه کې نه باسي او هم تراولي. نو موږ د مسلمان برابرۍ کې هغه هم تحقیق نه کړو، موږ هم تحقیق کوو، موږ د بغیر د تحقیق ادا لیکو. یو خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه کړی، موږ آیت نسبت کوو دا په درو کې راځي. او درو په باره کې یو پیغمبر اسلام دا فرمایي حدیث قرآن مجید آیت ته کنه فلعنت الله علی الکاذبین چې په درو جنانو باندې الله پاک لعنت ده. نو بکار دا چې کله موږ ته هم څوک دا قرآن مجید آیت راولېږي داغي ترجمه یا د حدیث ترجمه راولېږي یا حدیث راولېږي، نو بکار دا چې موږ د پوه کسانو ته پوښتنه چې اې ما دا قرآن مجید آیت را لېږل شوی دی یا داغي ترجمه را لېږل شوی ده، حدیث یا داغي ترجمه را لېږل شوی، نو آیا دا ثابت دی کنه ده؟ ا د دې امانت چې څنګه لیکل شوی دا صحیح ده کنه نه؟ کفاره دا صحیح او دې مخکې لګم نه بیا خو د ثواب خبره ده. او قضا هغه مخکې نه لګم او که مخکې ما تحقیق نه کړو زه لګم نو زم په دې درو کې دا شامل یم در سره. او بعض ټیم کې انسان هغه د الله پاک نمونه لیکلي یو حدیث لیکلي او چې دا دونه کسان ته لګاو کړه خامو پتا باندې خوشالي راشي او کدی ونه لګل نو پتا باندې غم راځي او پلاګیږي کې دا غم پاسه لګل دا خبري د حدیث نه ثابت ده، از فزول خبري دي چې دا دونه کسان ته لګاو ما خام پتا باندې خوشالي راشي دا په حدیثونو کې نشته ده. ها ټیک دا خبره خورول دي نه دا لکه نیکه خبره ده. اوس یو خبره ده چې هغه خبره ده خو ټول د حدیث نو ورکه ټول قرآن مجید ترجمه آیت ورکه نه خو بیا بدین کې موږ تحریف کو د معنوي ته باندې غیر ارادي تور باندې موږ دا تحریف کو. ادا غیر مسلمو هربد او موږ مسلمان پای کې جنن دا راګیرو زموږ بد قسمتي دا چې کوم ملکان هغه په سکولونو کې دي په کالجونو کې دي هغه د قرآن مجید په ترجمه باندې کوي، هغه په انګلیش باندې کوي او په اردو باندې کوي، خو هغه د قرآن مجید په ټول نه کوي. کوم کسان چې په مدرسو کې دي نه هغه د قرآن مجید په ترجمه باندې کوي، د حدیث په ترجمه کوي، والدغه اساسي په انګلیش کې لیکل نه په دې باندې نه کوي چې آیا دا سی لیکل دی او سی نه لیکل. او زمونږ د بلو د قسمت د مدرسې او د سکولو د کالج او د سکولونو دیو بل سره دومره نه لګي دا دومره دوری ته په مېس کې چې موږ دیو بل سره خبره اتر دوم جوړ نه چې موږ ته پوښتنه کوو چې دا خبر صحیح ده او که صحیح نه. نو چې کله موږ د یو حدیث ترجمه یا د قرآن مجید آیت ترجمه راشي نو پکار ده چې موږ خپل من تحقیق کو داږي ته پوښتنه کوو چې آیا دا صحیح ده او که صحیح نه ده. چې کله صحیح نو هغه مخکریو او که صحیح نه اسې سن سنای با چې دا موږ مخکریو نو په دې بنیاد سره موږ غیر ارادي تور باندې شروع نو دې خبره په خیال ساتو ان شاء الله. الله پاک دې موږ ته توفیق راکړي. السلام علیکم.